چې د نبی علیہ السلام پرونو باندې کیږي ان کې دي شي دا ځکه تاسو چې کې سړی الله سره کنه وې دا خبره څنګه ده بل خبره کینو بیا دا څنګه ده نو دا شانته دوم د تعلم په عنوان باندې د رسول الله سلام په زرګونو مبارک الله سره کیږي تاسو شروع کړئ یهدا چې د کیږي دوړ له سن خپل علا رکبتیه معنا علا رکبتای نفسی فخذه په خپل دوړو ورونو باندې بالکل لکه چې په قاعده کې دي نو دغه شانته کېناس رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې وقال اووی تفوز شروع کو یا محمد اخبرنی عن الاسلام اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام خبر مکه د اسلام نه عن الاسلام د اسلام نه د اسلام په اړه کې اسلام څه دی شروع دا اول نه کړه اسلام نه شروع کړه چې دوی یاد کی خبرو ته فکر وکي سبب دې نه نبی ابو چې موږ تفصیل نو معلوم کړي رسول علیہ الصلوۃ والسلام ته نور کارونه ټول د ادب وکړو ځکه پاکي جامې دي پاک وجود دي مخله په اجازه راغله به اجازه نه دراغله او بیا دا خبره چې کی په ظاهر دا بیا د معلومي نو ملاقات پلان کې تر تاوخه فکارو چې دا ویل شو یا رسول الله یا دا چې دا د ویو ټکه ویل شو وي ناغه نه وی په نوم باندې یاد ک معلم خپل دا ولی د دې استعجاب پیدا کولو لپاره چې د ټول خلکو فکر شي او ټول خلک دې طرف ته توجه وکړي چې دا څه قصه ده او څه تاسو وکړي د دې وجنه ویو د دې وجنه چې ادب د هر چا چې کوي خدا سي کوي چې ثبات نقصان نه جوړي که چېرې دلته کې دغه څه ادب شروع کړو یا خاتم النبی یا حبیب رب العالمین یا پلان کې بے ځای بنو او چې ددا کوله درستو پسې هغه دا غیر زیات کو نور خلقو بیا دا غیر زیاتو خبره بروانه دله دغه وجنه دایوي درم د دی وجنوم چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ته نوم خپل د نور تمام صفاتونو درونو ځکه دا نوم نیکی خود لري محمد نوم عبد المطلب خود له رسول الله صلی الله علیه وسلم لا او بل نوم خوګ دی د ستاینې دی او د مدح دی سبي ادبی پکې نشته دی د دې وجنه جبرئیل د آیات ک چې د استاد په دا عنوان ذکر کول بی ادبی مګنه ټیک ده چې ته نه یادې نو مې یادوا او چې یادې نو بی ادبی مګنه دایوي اصحابانو به یا رسول الله به یا محمد صلی الله علیه وسلم اخبرنی عن الاسلام خبر کما ته د اسلام نه د اسلام په اړه کې اسلام افعال له سلمہ اسلم مجردنا اسلم یسلم اسلاما سپارل حواله کول او پورا شی سره رسول شریعت کې څه ته وایي دا تفصیل دی نو وی نبی علیہ السلام الاسلام ان تشهد الاسلام مبتدا دا رسول ټول خبر دی اسلام د دې شهادت نوم دی ان سره جمله په تعویل د مصدر شو کنه الاسلام شهادتک الله اله الا الله وان محمدن رسول الله واقامه الصلاه وایتاء دا ټول د ان دلاندې تعویل د مصدر باندې اسلام د دین دی د زړه اقرار وکړه چې نشته څوک ملا به د الله نه شهادت د خلی ویل یوازې نه دی شهادت د زړه خبره چې په خله باندې ویل شي اقرار د زړه چې تادیه په خله باندې وشي منافقانو داوی مجلس کې نشهد انک لرسول الله مونږ وایو بشکته خامخا لګلې د الله یو نشهد وی دویم سره ان وی ادرم لام وی او څلورم انک لرسول الله جمله اسمیه وی سره دغنا الله وی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون الله وی چې داخلك دروغ وی د سینې دی ویلي یشهد انهم لکاذبون بلکې صریح نو میرا وړه ده ان المنافقین دا منافقان دي او بیا ته وی لکاذبون ان دلته من نه لامم دي جمله اسمیوم دلته ما تاکید راوړل نه شاده دلته راوړل الله وی دا چې دا به څه دروغ وي دا ولی دروغ
پدې کې دروغ وي انک لرسول الله، دا چې دوی انک لرسول الله پدې کې دروغ وي چې دا دروغ شي مطلب بسې ته د الله پیغمبر نه، دا مطلب دی ځکه په سې ذکر کوي انک لرسول الله گواہی کی جتے لے گئے خو یشهد انهم لکاذبون، دو دروغجن دي. نو رسول خدای کرا بیا دا کاذب په څه کې مراد دی؟ کاذب په دې نشهدو کې مراد دی. دو چې موږ شهیدی کو د زړه نه ویو دا دو دروغ وي، دا ویل د دو د خلی دی د جبه اقرار دی د زړه دی. والله یشهد ان شهادت اقرار د زړه چې تادیه په جبه باندې وشي یقین کامل کو جوړي دي تیرې کی شهادت. شهادت د سره نشته الہ بيد الله نه، الہ د عالم واقدار، الہ د عالم متصرف، د عالم د خیر او شر مالک، د ټول عالم. وان محمد رسول الله، شهادت د دې کې چې محمد د الله لګلې دی په دې مسله باندې عليه الصلاه والسلام رسول الله دې په دې مسله لا اله الا الله باندې د پیغمبر د پیغمبري اقرارون شو، ا د پیغمبر د ویلي خبري اقرارون شو چې دا خبره د لا اله الا الله غویلی ده او زه دا په ویلو باندې تفصیل ما غلي دا ټول مصدر دی ښا دې طریقه باندې ویل شي الاسلام شهادتک الله اله الا الله وان محمد رسول الله واقامتک الصلاه وايتاؤک الزکات وصيامک رمضان وحجک البيت ان استطعت الیه سبیلا. دې طریقه باندې دا اندلان دي. او تقیم الصلاه رسول او نبی کی فرق رسول سره او دای پرېدا رسول د الله د طرفنا د عقیده او د عمل د خودو نماینده هغه به الله ته منظوریږي چې رسول علیه الصلاۃ والسلام قولا یا عملا یا تقریرا خو نه کړي یوونی کډیر خد تخکاریږي او خو نه بنی بیا هغه به ثواب نه هغه ته دین دی لکی. وتقیم الصلاة چې درې موز وتؤتي الزکات د موز تفصیل راځي او تؤتي الزکات چې ورکه زکات، زکات پاکی ته لکی. ومن تزکا فانما يتزکا لنفسه قد افلح من زکاها، پاکی کو من تزکا چا چې ځان پاک نو فائدې ده ځان. نو دیو عمدہ خبره ذکر کړي چې مال کې څه مقرره حصہ وتصوم رمضان، دا خو ماوی د نبی رسول الله د وفات نه مخکې دی کنه. زکات په دویم کال له هجرت یا په دریم مقرر دی او نصابونه خودلې شوی دي نو چې غور کوي. زکات زکات چې دوه طریقو باندې تذکیر راځي، یو مال مزکا شي نو پاک شي پلیتی چې لري شي که ذخیره خچنه فکر راغلی نو دا دغه صدقه شو خلاص کړه. دیم زکات القلب پر راځي، زړه باندې چې کوم د مال محبت گیر کړی دی اثر په کړی دی ناغت نه لري شي، په دې معنی باندې ته زکات ویل کی. وتصوم رمضان او چې روزه ونشي د رمضان. صوم دویم کال د هجرت باندې فرض، رسول علیه السلام او اصحابان چې غزا لتله د بدر رمضان روزه و زنو پریخه زنو وپکیتا نو دا رمضان مبارک دویم کال باندې فرض. وتحج البيت او چې حج کې د بیت الله او شرط داري کې وس دي رسیدي ته د لارې ان استطاعت الیه سبیلا کې ټول شرایط خودل سمانا مجرد اهل عیال دي نشته نو چې تت لشي د نور د ذمہواری نه خلاصي په خپل خو تر رسیدي شي ګاډي موټر لاري جاز بل څه کې رسیدي شي او داغي پیسې د سخی د واپس دراتلو پوري نو حج فرض دی کنه خزدا اولاد دي نور هغه څوک دي چې سرپرست دي ذمہواری په شرعن پددا لکه خويندې دي بوډا پلار دي مور دا نو څه اسباب نه د معیشت ذریعہ یو دی نو فرض نه دی پیسو پوری چې دومره خرڅ څخه نه چې د دراتلو پوري داغه د قبضه کې چې څوک دي ذمہواری دي داغو خرڅ پوری او د تلو دراتلو خرڅ پوری حج په فرض دی. دا غیر لپاره ته نصاب نشي چې غیر لاک روپے او 6 لاک دې 3 لاک کړي دا ول نه ده
د ضرورت کوټه دا سوګ نیته بار دا نور پټه پکې نه دی پټه وسخشته دومره پټه چې خرچ کی د اهل او عیال د دراتلو پوری خرچ کوم پورا کوي او د لاري او بیا دراتلو خرچ کوم پورا کوي نو حج په فرض دی دا نه ضروري چې څه خیرو کې روپۍ نو حج په فرض دی ځکه قران د مال نه وي ان استطاعت الیه سبیلا کتوان لرل شدی سان د لاري او د رسیدو هغه د کب اوس نږدې علاقو کې ضرور 15 شپږ ورځې مزل لته وې د لاسه تو ورځې مزل لته پیاده پتلې شنو په د فرض دی چې روغ دی په وجود باندې او بیرته د عمر خرڅ چې دا وږي د لری نه دی د لارې موټر د دی وسیله سي نو په د باندې فرض دی عمر کې اوزل قال نو دی طالب وی صدقتا وی سیدی وی صدق یو وی رښتیا وتا یو صدق وی کړه خبره تا نو کړه خبره جو رښتیا کنه رښتیا دی وی سیدی وی فعجبنا له عمر وی نو مونږه تعجب کو ددو چې تپوس کې ددنه و صدق او تصدیق هم کوي تپوس کول دلیل د جهل له چې دې پینې پیږي او تصدیق کول سیدی وی دا دلیل د پیدو د چې دې غنی مخ کې په دې مسله پوه دی اوس دا ناشنا خبره دا ټول د دې لپاره چې د خلکو ټول توجه زما طرف ته وي او دا خبرې په غور ووري قال نو بیا تاسو نو بیا ویل فاخبرني عن الايمان نو خبر مې کړه ایمان مخ کې پکارو کنه سوال کې ایمان رسو کړی دی دیو جنا چې مخ کې څه اعمال دي چې غیبانی سره پوښي او ناس په صحابهو کې ناس په ایماندارو کې دي نو اعمال ته مخ کې کړل چې دا مخ کې شي نو ایمان تاسو نه کو قال نبی علیہ السلام وی ایمان ان تؤمن بالله مبتدا حذف ده الایمان ان تؤمن بالله ولی حذف کړل مخ کې په قرینه شي کنه الاسلام ان تشهد نزل تم په قرینه باندې ایمان پاتې ایمان د دینم دې چې ته یقین کې د زړه په الله په ملائکوي په کتابونی په لګلې په روز رستانه باندې او یقین کې په تقدیر د خیر او د شر وی رښتیا دی ایمان اوس ما معنا کړل زړه یقین او باور ته لګي نو په الله باندې ایمان راوړو اگر وړو نو دې راتلو کې ملمت طالب تاسو رسول عليه الصلاه والسلام نه په ادب د دیو کو چې اسلام څه دی نو رسول عليه السلام ارکان د اسلام خودل نو بیا په تاسو کو چې ایمان د سنن دي نبی عليه الصلاه والسلام ایمان خودل په ایمان کې ایمانیات ټول ذکر کړل ایمان په الله تفسیر قران رسول عليه الصلاه والسلام کړی دا الله ټول صفات ایک یوازې الله لمنل اد نور نه نفي کول الله ایمان داخلي صفات د الله ټول ایک یو الله لمنل د نور نه نفي کول بلکې نفي مخکې د الله الہ نشته د خدای توب صفات خاون څوکم الا الله بيد الله نه د ایمان په الله دا مطلب صرف دا نه چې الله پیدا کون کړي زما یا رزق کې اسمان پیدا کون کړي یا روزي را کوي قدرې څه صفاتونه معنی او سبل کې په غیب بل په معنی قدرت او بل څوک معنی دا په الله سي ایمان نه دي دویمه دا چې فرشتو باندې ایمان د نور نه پیدا دي هیڅ ګناه نشي کوله کوي نه یعنی طبيعت کې نشته تقاضا یې نشته هیڅ ګناه نه کوي سچ الله وای او دا الله څنګه غوښتنی نوم هغه کوي لا يعصون الله ما امرهم خلاف نه کوي ويفعلون ما يؤمرون هغه قدر کوي چې دوی امر کوي نو په دې معنا باندې فرشتو باندې ایمان دي بیا په فرشتو کې څو زیات الله ته محبوب دي مقرب دي او ځنی ندي ته فرشتو باندې ایمان مطلب دا هم دي چې نو ته مذکر وي چې نو ته مؤنث وي چې الله دې او کو جنای دا بس نورانی مخلوق دی دا الله نه د تذکیر او نه د تانیث صفت نشي کېدلی ٹھیک ده په جبه کې مونږ یو ملائکه دا جبريل وو مذکر وو مؤنث وو دا د ادا فرق دی د عقیده او د غو د اصل حیثیت بیان نه دی چې هغه دی حیثیت ورني او فرشتو باندې ایمان داوم دی چې څلور ماوي چې دا په کې تزیات مقرب دي او دوته خپل خپل کارواله دي نور فرشته لکه د اسمان نږدې اسمان مشر د فرشتو هډ افسر باز روایتونو کې راځي اسماعیل نوم دی
دا شانت منگ سر حفظه مقرر دی دا خود بدو اعمال لکون کی پارا کارگزاری لکون کی نه ایمان پا فرشتو بانی چی داشته فرشتو بانی ایمان کی داوم دا چه دیو بل نه پیدا کیگی خزا و میڑا پکی نشته ده دا فرشتو ایمان داوم ده چه فرشتی مرینه آغا چه کم آخرین ایتا مقرر ده آغا بانی بمری دا غینا مخی فرشتی نمری دا سنور ایمانیات دی و کتبی او چه یقینو کی دزره پا کتابونو دا اللہ بانده سنگ یقینو کی چه دا حقو خپل زمانه کی د جون د تیرولو د پاره پروګرام آغاو چې کوم دغه کتابونو خود لري چې د کتابونو خلافو نو هغه پروګرام د جون نو هغه الله تخوخ نو محبوب نو مردانو کتابونو سوري آدم علیه السلام اول رسول دی د آدم علیه السلام لا الله رب العالمین س کتابونو ورکړي واړه هغه ته صحیفه ویلږي صحیفه دا صفات کله کله قرآن سپاره یاد دغه نوړو کې یاد دینه غټ نو دا آدم علیه السلام لوم ورکړي د ژوند قوانین دا شان ترسو نو علیه السلام ورکړي شي دي یونس لوم ورکړي شي نور پیغمبرانو لهم تقریبا عالمانو چې سل واړو کتابونو هغه ته کتابونه لیکي خواړو سلور غټ کتابونه غټو پیغمبرانو ته تورات شریف موسی علیہ السلام لا زبور شریف داود علیہ السلام لا او بل طرف تا انجیل شریف عیسی علیہ السلام لا د ټولو تعلیماتو یوزئی او مجموعه قرآن عظیم رسول الله صلی الله علیہ وسلم لا ردی امت تپار نو دا څلور او سل کتابونه څلور غټ او سل واړه دی باندې ایمان چې دا الله را لګیږي خپل زمانو کې دا ضروری ده چې دا یقینو کې چې دا صحیح هدایت هم ده کې ایمان دا وساتي دا نه چې د عمل لپاره اوس هغه پیدا کوم خوشته نه او که څوک پیدا هم کې راغی څنګه کولنه هغه د عمل نه دي د عقیده نو عمل عقیده په قرآن باندې ده عزت خاطر قدر او یقین په کول چې دا الله کتاب دی نو دا بالکل صحیح دی دا په اوسم ضروری دی او چې دا الله کتاب دی نو چې نه د خلکو وکړه خدای نه درم او رسوله رسول د رسول جمع ده لګری دا الله لګری د آدم علیه السلام نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری دی ابتدا انتهای معلومه ده من کې څو پیغمبرانو تذکرہ شوی ده د نور نه شوی سودی و 1,40,000 دی نو بیا سره ټل کې زیات او کم او معلومه ده چې معلومه نه ده کړه د لاک نه زیات دی سودی صحیح تعداد الله ته معلوم دی چاته نه ما يعلم جنود ربک الا هو فرشتي پکې دي انبیا پکې تم دي خو دومره ایمان ساتل ضروری چې الله کوم مقرر کړی د دین د خودنې لپاره په وحی باندې دا بالکل رښتینی او صحیح په دې کې د زنو پیغمبرانو نمونه قرآن کې ذکر شوی دي یعنی تواتر چې په یقیني کامل 15 پیغمبران دي دا 15 پیغمبرانو په جندل دا غنمونه د کول د ضروری دي هغه په جندل د آدم علی السلام د رسول الله سلام پورې 15 پیغمبرانو تذکرہ قرآن کړی د واقعیات ذکر کړی دي نو دا ضروری په ایمانیاتو کې ابن خلدون په مقدمه کې وایي مولا علی قاری مرقات کې وایي الحصول الحمیدیه د حود درویشی هغه وایي چې اجمال کې اجمال ضروری دی او په تفصیل کې تفصیل ضروری دی نبیو تفصیل کې د 15 نمونه ذکر شوی دي دا 15 نمونه د کول دا ضروری په ایمانیاتو کې والیوم الاخر اپروز رستانه باندې یقین کول دغه پروز رستانه باندې ارستانه ورځ صفتی معنی ده اوس عالم ګرځیدل دنیا په رستانه ورځ دنیا ټوله اول ورځ او په رستانه معنی په قیامت یقین کول چې ورځ دا چې ټول عالم به ختم شي په یو بل ځای کې به دا ټول عالم بیا موجود شي د ټول سره د جنونو نستول سره به د دوه د عملونو مناسب حساب کتاب کی دا الله مهرباني چې پچای هغه ځل خبره اچي نه حساب کتاب خو پورا مکمل کیږي به دغه مناسب بجزا او سزا ورکول کیږي وتؤمن بالقدر خيره وشره او بل ایمان دار ان تؤمن بالله دلاندي الله ملائک
کتب رسول الیوم الاخر پنځه ذکر کړ نو دوی می تؤمن راوړ دا ولی دا خبره زیاته خطرناک ده چې یقین کی په اندازه د فائدې او د نقصان خیر او شر معنا د پیدا کېدلو نه مخکې 50,000 کاله الله چې کوم تلی کړی دي هغه لبزي هغه بکی که خیر لیکلی دی او که شر دی زیان دی او که فائدہ ده زوی دی او که لور ده ویشتل دی په ټوپک باندې او که کمر غختل دی الله لیکلی دي نو هغه لبزي نو په دې باندې یقین کول د خیر او د شر قال نو دې طالب وی صدقته رښتیا دی وی کار دی وی دلته وی صدقته قال نو بیا تاسو کترم تاسو فاخبرني عن الاحسان نو خبر میکا د احسان کولو په باره کې احسان خو یو افعال مصدر دی احسن احسانا خکول دویم نو هر څه کې چې دنیوي معاملات کې کو اخروی دویم احسان دلته مراد خکول نو سمانه خکول اخلاص چې عمل کې ژوندون راشي نیت صحیح نه نیت کې خړه پړه ده دا شانته اخلاص کې ګډوډتیا ده نو دا عمل الله تقبل نه دی رسول علیه الصلاۃ والسلام وی الله دا سی ویلی من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته وشرکه زاغر دا برخه سره پیدم خپل برخه نه نخلم ټول می بلته پرې خدلا نو دا ضروری چې عمل کې اخلاص نه دا څه دی احسان چې عمل په خطه کېږي الله تعالی قبولولږي نو دوی ان تعبد الله کانک تراه احسان دا دی مبتدا دلته پاتې کړی دا الاحسان ان تعبد الله معنا عبادتک الله احسان عبادت کول دي د الله دی دسی په حضور سره کانک تراه لکه چې تینی حضور سره دسی لکه چې تینی نو چې یې نو څومره په اخلاص سره وکای څوک چې پناه دی نو سړی یو شان خبره کوي چې سړی یې چې دا دی نو بیا بل شان خبره کوي بیا په ځل کې دای کنه چې اوس به مینې یا به سزا راکړي د دې طریقه باندې وکي دا چې استهزار د زړی دا عبادت د الله دی او دې ته لیکيږي احسان فإلم تکن تراه فإنه يراك نو کته نه دا یقین نه جوړیږي فإنه يراك نو دا یقین خو دې کنه چې هغه تای هغه ماته ګوري په ما باندې لاس بر دی په داسې حضور سره عبادت کوي د الله او دې ته لیکيږي احسان تعالی نو دې ته پوښتنه کی طالب وي څلورم ته پوښتنه فاخبرني یعنی الساعه نو خبر وکړه کنه دا مقرره غړې په باره کې بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر ساعه غړې مقرر وخت او شریعت کې نوم ګرځیدل دي تاسو لسی کنه چې دا عام معنا نه مقرر کې شی خاص معنا لپاره لکه النجم الثريا الساعه مقرر غړې ان قیامت دې باره کې راته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مل مسئول عنها باعلم من السائل ندی تپوسله شوی د قیامت په باره کې زیات خبر د تپوس کوون کی نه یي مسئول عن القیامه څوک دی رسول علیه الصلاۃ والسلام او سائل عن القیامه څوک دی طالب جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام نهایت کلکونی کړي چې دا ته چې نه خبر طالبہ نو دا څه زوم نه خبر تاسو خیال لرئ چې زه به خبر مطلب زو چې د قیامت په اړه کې په نه پوهېدو په وخت مقرر باندې ذات یو شانتي نو ته زمانه څنګه تاسو کوي نه دې تاسو له شوي په اړه د قیامت کې نه زه زیات هوا من السائل تاسو کوونکی نه کله چې ویلې چې لا اعلم لنډه به کنه هغه کې دا ورکل کو نشته ته چې نه خبر نو دغه چې نه زوم نه خبر ماته پته نشته په صحیح ده نو پیزم تاسو وکړو فاخبرني عن اماراتها نو خبر میکا د نخو نه علاماتونه چې راځي دا غیبت آثاری د نخي بیت علامي بي نو هغه نه خبر کا دا معلومه رسول عليه الصلاه والسلام ته وایي نه خیدا ده اماراتها انت لدلمه ته مبتدا پر خبر ذکر کړی نخو کې دا چې وزيږي وینځه مالک خپل مطلب اداري عالمان وي جهادونه کیږي کافرونو به وینځي په لاس راوستي کیږي نو چې وینځ خپل مالک وزيږي معنا څه د وینځي بچي پیدا شي د شریف سړینا نو وینځ آزاد شي د دې بچي په پیدا کېدلو باندې هغه آزاد شو او سې دې خرڅول نه شي بل په خزه کول نه شي دا کول شي چې بالکل آزاد کی دا کول شي نو څنګه بچي دې څه شو لکه د دې چې مالک او د دې چې ربي او محسني احسان سره هغه کو مطلب دا چې وینځي بزیات شي او پیدا وخت د وینځو بزیات شي په ملک
نو چې دا زیاتې دل شروع شي دا علامات د قیامت دي. یا دا معنا ده حقوق د پلار مور شروع شي نو وینځ نه بیا وینځ نه مراد زنانه ته نه مراد زنانه بچي وزيږي هغه بچي په دې لاس بری او دا چې بیا ادبی کوي لکه د وینځ بیا ادبی چې د وینځ بچي کوي هغه ته پاک نه دغه ښکاریږي دا وینځ ښکاریږي چې دا په دې وینځ نه کړه بلکې دا وګڼي چې دا مور مې د څه لا کنه کړه او وینځ حقوق الوالدین چې دا عام شو دا د قیامت په نخو کې ونه خده آثار دي. یو دا وان تر الحفات العرات العاله رعاء الشاء بل نه خیدار چې ویني ته او بو ویني ته پیاب لګرځنده لغړ تو غړ خوارا جزان وفات جمع د حافظه حافی مهربانه ته ویل کی حافظ پیاب لته ویل کی عرات جمع د عارضه لغړ ته ویل کی رعاء جمع د راعیده حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير رعاش پرکیان الشاء جمع د شاتون دا شیاهن شاون جمع راضی د شاتون گڑی بی دی داوینی یتطاولون چې دو پوگدو گرزی فیل بنیان پا بادو کی مانا خوار خلق وڑی خونی با غٹی شوی غٹی با وڑی شو پختانو کم دا مشتل مشهور دی دا قیامت نخی دی کنه وڑی خونی غٹی شوی غٹی خونی وڑی شوی نو داسی بشی چی کم خلقو خوار عجزان خلقو یتطاولون فی البنیان لوی لوی آبادی بکڑی او سجڑ پا غرونو کی اپا شاڑو کی اپا سفرونو کی اسمستو کی اوسی نو دا با بیاداشی شی چه دو با بیا لوی لوی آبادی لوی لوی بلڈنگونا بے پاگی که پا تکبر پا فخر بانی کری یتطاولون فی البنیان تطاول پا غدوخ پا گرددل پا تکبر بانی وی نخی دادی حالات با بدل شی قالا تپوسون پینزو کرلو د پینزو جوابونو شو د یو جواب په نیم خبر باندې او د څلورو جواب په صحیح ورکول باندې یو خونه پکې تداوم رالاله چې پنه پیږي نو بیا د ځان نه تکلف مو جوړا چې غدا چلې نه خبر کنه پته ماته شي کته پته ولا ګوره او خبره دې معلومه کړه نو ما په خبر کا دا شی وای نو دا ته پوښتنه چوکړه نو بیا سوې بیا وخت مزه کا بیا لاړ ثم من طلقه نو بیا لاړ عمر رضی الله عنه نبی دا سره لاړ خو نوم دا کنه صرفنا الیک نفر من الجن فلما قضي ولا الى قوم سورته احقاف کې دا وی کنه کله چې بیان ختم شو نو دوه ګرځي خپل قومونو ته اشاره اند کړي نو چې څه دې ذکر مقصد دې پلاس شو نو بیا اشاره مکو بیا ورسو دا سبق په نور زات کا آیات کې وتا نو دا ملمم دا شانت ثم من طلق بیا لاړ عمر فلبست مليا نو پاتې شوم زه ډیر وخت ملیون دیر وقت وحجرنی ملیون دیر وقت را نویشو چی پستو گدوینینا ثم قال لی یا عمرو بیاوی ما تا نبی علیہ السلام اے عمرہ سو پاتی شمو دیر وقت دقا راز یا روز دو دری سالور نوری پتا نو نبی علیہ السلام تا پوسو کو وی چرتا دیر تا پوسی چکو عمر وی نشتا دی نبی علیہ السلام بیامون نچیو دیر شو سرو نو تاوی یا عمر اتدری من السائل اے عمرہ اے تپوئے چو سوکو دا تپوس کو ان کے نبی علیہ السلام تم پتہ نو کنا نو دو تو پتہ ہو لگی نو اغتی تے پیجنی جدا سوکو بینا قلتو اللہ و رسول عالم ماوی اللہ پیغمبری خپوئی گی اللہ پوئی گی دا اللہ ذاتی صفت دے پیغمبر بھی پوئی گی دا پیغمبر شاگرد دے نو پیغمبر تا بے خولی نو پوئی گی ما تا پتہ نشتے قال ندوی فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم آداب دی دا اللہ و رسول عالم عمر یغل قاری دل رضی اللہ عنہ یہ خبر ہے مطلب دی اللہ و رسول عالم میں ایسا قسم جو کہ اللہ و رسول عالم تو ہے نا پیغام پہ کر جی بل نہ تاسو دی کہ تشک دی اللہ و رسول عالم اذا جبريل راغله ته يعلمكم دينكم چې په کې تاسو به دي خې تاسو دین تاسو دا دین دې دوړو ته کنو عقیده او عمل دوړو ته دین وي دل راغله تاسو تاسو دین خې معنا مجموعي تور باندې یو زید تداغیل دې خې ولی انقلاب را روان دي د دنیا نه تلو مته ته پته نشي په خپل حالت داسي رواه مسلم دا روایت د مسلم دی او رواه ابو هريره مع اختلاف دا روایت نو کړه ابو هريره سنم دی عبد الرحمن دی کا عبد الله دی یا زور دم بلو نبی علیہ السلام رضا کې خو دې طالبو نو د څخه پښو بو سره یو ځای پښو بو ټول لاس کې ټول ودسي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې څخه تشری پیدا پښو بو ټول ابو هريره ابو هر ویته دې پښو پلاری جو پښو ځل سره ساتي دا نو هغه ته دومره خوخو چې هغه بیا خپل نوم نه دی ولې ځان ته ابو هريره دې ابو هريره
اصحابانو ما غنویت رضی اللہ عنہ. ابو هريره روایت ته ما اختلاف سره اختلاف نه ټکو زنه پکېتا هغه دا اختلاف دی. او فيه دی پر روایت د ابو هريره کې اذا رأيت الحفاة العراة الصم البكمة چاړاګان کارنو چاړاګان چې کوم دي نو دا چاړاوي چې قدرتي کوم دي نو دا چاړاوي ورې چاړای ځکه چې خبرې خو ځکه چې د بل ناوړ نه غټکی وای د بل ناوړ نه دي نشي ناوړ دې جوړلم نشم نو دسي او دا په مخلوق کې نیمګړی وي حسابيږي چې کوم دي او چاړاوم دي. دا قسم خلک کوي ته ملوک الارض بادشاہان د زمکه یعنی واکداران د مرګ دولتمندي سرمایه‌داري اختیار د زوسغي دا ویني د قیامت نه کې یو خبره ده فی خمس لا يعلمهن الا الله. دا خبره پاغه پینځو کې د قیامت علم چې نه دی معلوم داغه علم نشته بیر الله نه چاته د قیامت علم نشته نه خمه دغه خو دي. ثم قرأ ان الله عنده علم الساعه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا ولس ان الله عنده علم الساعه ونزل الغيث د سورۃ روم آیت الله څخه د علم د قیامت د مقرره غړي څوک چې بل څوک نه پويږي امارات شته. الله دې چې باران وري الله دې چې رحموري کې دې هغه ته پته الله دې چې کله بمري معلوم یو ته الله ته معلوم دي چې بنده به سبا کوي. متفقون علیه بخاری او مسلم جوړ ولا حدیث ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ومتفق عليه. ایمان ذکر کئی کن کتاب الایمان ایمان او ایمانیات. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اعبد الصحابہ شیخ الصحابوت و عالمان دا تاریخ و عالمان دا علم الرجال نہایت محتاط انسان اتا پابند سنت دمری پوری چې رسول علیہ السلام با یو زیتا او دسماتی لتلو نو دی باغ زیتا او دسماتی لتا اگر کده ته ضرورت نو یو زی کې و نبی علیہ السلام وړو بولو تناسو عبداللہ ابن عمر با باغ زی وړو بولو تکیناس کول به نه دا ته لبی دی بکاری دا پاغ دے بکیناس. دا طریقہ دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اتباع دا سنت نو دے روی ادا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رضویری دے ویلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی محتاج سڑیو چی فتنو کی دا چا مرگرتیانا دا کری رسو چی جنگونا کی دا عبداللہ ابن زبیر او دا شانتا دا اموی خلیفہ سرا یا دا سی دا نور اندو پاگی کی لاس ماس ندے کا کڑکڑے نئی پا کی خبر کرلا خلقو تویلیو دا چه گورا جنگ شورو دے جہاد استنکای اغیو جنگون منگلی دی دا رسول علیہ السلام پا زمانہ کی دا اسلام دا پارا دا اوز دا فتنی جنگون دی دا مسلمانانو پا مید کی دا اختلاف جنگون دی دی که دا لاس نونا بلکل دا غوجن پی دا طولو دیر زیات اعتمادو پا دغا مخالفینو کی هم دوارو فرقو کامل اعتماد پا عبداللہ ابن عمر باندیو رضی اللہ عنہ. آنو دیوی کہ رسول علیہ السلام ویلی دی جوڑ کرے شوی دے اسلام پا پینزو بنیادونو باندے حلا خمسن پینزو بنیادونو پینزستنی اگا پینز دادی شہادت اللہ الہ الا اللہ زیر سرا پیخ سر دوڑ سر ویلے کی شہادت اللہ الہ الا اللہ من هو شہادت وغدادی او زیر سرا لکه چې عام لغتم دغه شانت دی او دا بدل لبیا د 50 مجرور دی په اعلی سره شهیدی کول د زړه اقرار کول د دې خبرې چې نشته څوکم الہ بيد الله نه الہ استرسول لس کنه حاجت سر کون کې نشته څوک چې د ذات ادراک نشي کوله بيد الله نه نشته څوک د مخلوق ضرورتونو پورا کون کے سر کون کے بید اللہ نا معنی سرا عقیدت توحید دا اول بنیاد دی. دویم نمبر وان محمدن عبدہو و رسولو او دا شہیدی اقرار کول چی محمد
علیہ الصلوۃ والسلام دے بندہ دا اللہ اولے گرئی عبدہ انکار دے د نورانیت نہ د پیغمبر علیہ السلام پیدا نور دے نور صفت اور ذات دوڑ پہ اعتبار والے کی دلیشی ذات پہ اعتبار بانے نور نہ دے بشر دے د پلار مور او د قام قبیلی خاوند دے اتفاق دے پدے باندے نور دے بزمانہ نور دے دنیا کی تیاری وی پیغمبر علیہ السلام راغے نورنا راوڑنا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین رنا رالا نور وی ستا الظاہر بنفسه والمظہر لغیره پخپل سرگندی و بل سرگندی چه داغا خبر اومد لیشی ناغا سرگند شی دیوه و لاتین پخپل سرگندی نو بلوم سرگند کی کنا بلوم لیدی لیشی نو نور نبی علیہ السلام پا دی مانا چه دو نبوت نمخ کیم سرگندو او نوریم سرگندول دو نبوت نرسم سرگندو او نوری سرگند کلا دنیا کی غزلول اصحابان رضی اللہ عنہم تر قیامت او تر رضی اللہ عنہم ویلے کی وی زلول سرگندی کروی پا قول نو پدا مانا خو نور دے و دا چه دا سی نور دے چه انسان ندے دا ناروا دی دروغ دی نا اول ذلی ذکر کدا ان محمد عبدو عبدیت علمخ کی ذکر کر و رسولو نا دویم ذلی لفریضہ ذکر کر چه دا عبدیت سر رسولم دے رسول اغا بندا چه دا اللہ دا طرفنا سوتوویلی شی او دا غی پر رسولو اغا معموری کتاب سخنوی پروگرام د جون د تیرولو اغا تیویلی کی گی رسول او چه کتاب سخنوی نی د جون د تیرولو نوی پروگرام نی خو پا دی زڑی بانی تیرے گئی نداغ تا نبی وی عالمان فرق دا ذکر کئی کلو دوار پا یو معنی سا دا سیو بنیادی خبران دا یو خبر دا اللہ توحید او دا پیغمبر علیہ السلام رسالت او پیغمبری و اقام الصلاة او درول دا مانزو پینزو کے دویم او درول دا مانزری یو موز کول دی یو اقامت تے اقامت او درول رواج کول قانون کول تویلے کی گی ذکا چه صرف موز خو بندہ کئی او خلقو کول هم او دین کڑے رواج کڑے نو اسلام کے بعد دین قانونی او رواج بھئی یقیمون الصلاة آغا چه ادری موز پاپندے سرے کئی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة اور کول دا زکاة مقرر برخی پمال کی دا اللہ والحج او حج دا بیت اللہ ارادہ عظم او قصد کول او سرط رسول و صوم رمضان او میر روجه دا رمضان دا میاشتی دا پینزو تا ارکان دا اسلام ویلے کی گی پا دی پینزو کی یو عقیده دا او څلور اعمال دی او اعمالو کی بیم تقسیم دی یو صرف بدنی دویم صرف مالی ادرم مشترک صرف بدنی اقام الصلاة اصوم رمضان صرف مالی ایتاء الزکاة حج و مالی دوارا مالی و بدنی دوارا الحج حج دے نچکم بدنی محضی صرف اور صرف دا عقیدی نا پس پا عمالو کی دا وجود پا عمالو کی عقیدہ و عمل لے اور دا ذرا عمل لے کنا نچکم دا وجود پا عمالو کی صرف اور صرف بدنی دی اغیر دو ذکر کرو یا اقام الصلاة ادویم صوم رمضان اقام الصلاة وقتی شیده صوم رمضان امتداد دی و گدوار دی پی اغا دا میاشت فریضه دا او دا دا روز رضی فریضه دا او دوارا یو شانت دی یو که تعظیم دا اللہ رب العالمین پا اقوالو افعالو دوارو دی اپا دی دویم کی تعظیم دا اللہ رب العالمین دی پا افعالو باندی لکا لار خوبر ہوتا ہو لکا تروانی
اعمال چې په کوم ترتیب ذکر شوی دي د دې فرضیت په دې ترتیب نه دی، فرضیت جدا وي. اول په فرایض کې پس عقیدې نه اقام الصلاة ته منذ درون. مکه معظمه کې بل عمل د عقیدې او د منځنه بل نو، یو خو اخلاقی عمل لی برداشت کول، غم کول، ناکام کول، کلکېدل په دین باندې، دا خو ځل خبره ده، نور عمل نو. مدینه منوره ته جلاله هجرت شو، نموزم زیات شو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ په قول باندې نو 2 رکعاتی مز دا 2 وختو، نو یو فرق راغی چې دا 15 شو. دویم دا فرق راغی چې زنو منځونو کې 2 رکعاتی، 4 رکعاتی او 3 رکعاتی کړه. ماخام کې یو رکعت زیات شو، ماسپخین مازیګر کې 2 رکعتونه زیات شو. د ساره په خپل حال باندې پاتې شو. نموز د مخ کې نه خو ته فرق پکې تراغی. د داغین رسو دویم نمبر باندې بیا روجه وا. رسول علیه الصلاة والسلام بدر ته چې ته د رمضان میاشوا از اصحابانو روجه وا چا بیا ما تکړه پکې ته ډیرو پکې ته. درم نمبر ایتاو زکات ته، زکات ورکول دا فرض شو، مقرر شو. بعضی عالمان وی چې زکات په مکی صورتونو کې بیان شوی دی، نو زکات په مکه معظمه کې فرض وو. خو دومره فرق وو چې مکه معظمه کې زکات محدود نو، حدود نو خو دې شي چې دومره مال کې به دومره ورکای، دومره کې به دومره ورکای، په کال 13 به ورکای، دا نو. او مال کې زمانه حصہ مقرر ده، دا به ورکای. کستا د لاس نه ډوډۍ وړای کېدا، محتاجون ډوډۍ به ورکای، او بدی دلاسه کېدی او به ورکای، جامه دی دلاسه کېدا محتاجون دا به ورکای. نو زکات په دغه معنا باندې چې تعاون فرض او د تعاون د پاره نه نصاب ان د ورکول مقدار چې څه دی وسکی وي. مدینه منوره کې څو شو، دا غیر د پاره نصب مقرر شو، وخت او نصاب. نو صحیح ده تأدیه ادای غوم منی چې مکه معظمه کې نه نصاب او نه دا غیر د پاره وخت مقرر ورکول وو. نو درم نمبر باندې زکات راغی. مکه معظمه کې موز او د هجرت نه پس پکې لږ فرق، بیا او پسې روجا او پسې زکات. نو څلورم نمبر باندې حج دی. نو حج مقرر شوی دی په 9 کال باندې، حج د هجرت په 9 کال مقرر شوی دی. رسول علیه الصلاة والسلام ابو بکر صدیق امیر الموسم کو او اعلان وکړو، خلک مرګري شو، لاړه حج وکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا په 10 کال باندې حج لتللی، او د حج نه په واپسې باندې څو وخت پس پیغمبر اسلام د دنیا نه تللی دی. یو 10 کال په شروع دنیا نه تللی دی. دا رسول دی او دلته دا واو صرف د جمع لپاره دی، ترتیب نه دی مراد. اقام الصلاة په ځای ایتاء زکات ډیر رسو، صوم رمضان او پسې حج دا غیر رسو خوراوړې په منځ کې دی. دا اولی منځ کې راوړ ځکه دی کې د وجود او د مال دواړو کار دی، په دې وجه باندې منځ کې راوړ. متفقون علیه. دا روایت د بخاری او د مسلم دی. دی 15 ته سوي د اسلام بناګانی، هم دغه بناګانی چې کوم یو لري کوي تنبو بخیمه باندې ستونو باندې ولاړی، ستنه لري کوي چې کوم طرف نه راغی طرف پریوزي. د میستنی شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله او دورتي استثنی دا نور څوک په څلور اعمال دي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ویلو د ظنون کې اختلاف دی چې سنن دی او عام مشهور دی. ابو هريره باندې دی د وم کال د هجرت باندې مسلمان شوی دی. دا موقع چې رسول علیه الصلاۃ والسلام او ملګری په خیبر کې هغه مسلمان شوی دی. خدا سي مسلمانو
چې بیا د رسول علیه الصلاۃ والسلام مرګرتیای سفرن او حضرن په حال نه پرې هر وخت به سره اسکاري نو جمعه کې دی راوړو طالب او نبی علیہ السلام به سن کو چې کور روزي نو دی به سره کېدو عمومي دا شوا نو ډېر په دغه وجه باندې ددنه روایتونه ډېر دي تقریبا 5,000 روایتونه سکم زیات ددنه شوي دي زبانی هغه زمانه کې مې اعتراضو چې دې دومره روایتونه څنګه نقل کړي ابوبکر نه نقل کړي عمر نه نقل کړي دا شانته نور اصحابان لوی لوی چتو چت دغه روایتونه نه وي دا خبره وا نو د خپل راغي صفائی کړل ویرو نو ولې تاسو دا بدګماني کوي ابوبکر عمر نور صحابه هر وخونو زب سره هر وخم او دوره پوری بتلم ادو اورله وطلم چې براوت نه زب اورته رسیدم بیا به سره په جمعات کې بار کې هر پر چو زب سره نو ما دا غن ډیر اوریدلی او ته نه کم اوریدلی ځکه وګو سره کم نو بالکل صحیح دغه شان توجه دې به سره بل دا خبروم دا چې ابوبکر او عمر رضی الله عنهم روایتونو کې کمود داغو د احتیاط په بنیاد باندې چې هغه احتیاط ډیر زیات کاو چې رسول الله سلام خبره کې چې کمې زیاتې را نشي دا چې نور صحابه او د یاد ډیر زیاتو ځکه بل کار نه حدیث کی راضی دی کتاب کې بتا سو وای دی رسول الله سلام راوړ ز پریشان وم نو وی څوک دی وی چې خپل صادر وغړی او زه پکې تصویر مو سواچو مو بیا واخلی ما جو خپل صادر وغړم رسول الله صلی الله علیه وسلم څووی او بیا ما راټول کو او ځان سره میدان باندې بواچو مطلب سو یا شوی د شیدا یا مثال ویری دی حدیث رسول دی رسول علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړه د خیر تذکرہ وکړه هغه دعا او د خیر تذکری اثرو چې بیا چې ویری دي زمانه نو ویری شوی دي او چې څنګه ویری دي نو اقشن تماتیات پاتې شوی دي اشپارو سره نو د دې روایت ته دی وی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ویلی دي الایمان بضع و 70 شعبه ایمان څه د پاسه او یا سانګی دي بعض روایتونو کې بضع و 60 شعبه راځي بعض کې راځي بضع و 70 شعبه او یا او شپېته څه د پاسه او یا یعنی څه کم اتیا څه د پاسه شپېته یعنی څه کم او یا دې فرق پکې ډېر نشته دومره دي فافضلها قول لا اله الا الله نو غره پټولو کې ویل د لا اله الا الله دي پرون ما ویلو کنه چې قول صرف د جبه د الله په دربار کې منظور نه دي ټیک ده دا چې قول د جبه په ظاهر د اسلام کې منظور دي زستا د زړه څخه خبرې چې تاسو کوي چې ښکارا د کفر څخه خبره نه نو نور زړه کې د هر څه چې الله ته خبر دی زته نیم خبر پیغمبر ته نو خبر بل به زو خبر شي چې څو به الله نو خبر کړي هغه ته پته نه نو په دې معنا باندې چې په جبه دا او په زړه نه ده زبو ته مسلمان ویم سوچ داغه خلاف داغه ماتون کې عمل نه کوي داغه ماتون کې عمل نه کوي نواقض د ایمان ته وي دغه نه کړي نو دې مسلمان حسابي کې په ټول احکام کې انتر مرګ پوري نکاح واده کوژدن دا شرط تعلقات معاملات تر مرګ پوري جنازه او د مسلمانانو قبرستان کې دفنول او کله د شی عملو کو چې هغه د ایمان مناقضو د لا اله الا الله د ویلو ماتون کیو او پاره پسې بیا ایمان نه راوړي سرګند چې خلک ته خبر شي نو د ایمان نه راوړي روز به ته مرتد ویل کیږي بیا د غزل صدا او چې د غنی مسلمان دی دویمه دا چې څنګه په خلووي نو دای د زړه ترجمانی وکړه نو دا کار ایماندار دی دلته د قول نمرازم دغه دی نو غوره شعبه د ایمانیاتو ویل د لا اله الا الله دی د زړه نه او په خلووي
وادناها اماطة الاذى عن الطريق. اعلی دغه نو ادنای کما دا معمولی. ادنا افعالو دی د دنوون نزدې کوزه. اماطة الاذى لري کول دی د نقصان شي عن الطريق د لارنه. اذى مصدر په معنا د مؤذی باندې تکلیف رسون کی. غنه دا ګټه دا بل سگن بلادی پلیتی دا لاره کی دا مسلمانانو هغه د لارې نه لري کی دم د ایمان یو څنګه ده مره د ایمان اثر دی سرګندی کی په دې باندې. اول حیا او شعبۃ من الایمان او حیا یو څنګه ده برخه د ایمان. حیا وی هغه کیفیت ته چې داغه په وجه باندې بنده د سکولو نه معذور شي د سکولو نه منع شي. لکه دروغ ویل چې ما ته به خلک دروغ جن وي په دې شرم باندې په دې حیا باندې د دروغ نه وي د سوجنه د خلکو په مخ کې خخ کارونه وکي او زړه کې یا نه دي ته ویل کېږي حیا. یو شرعي حیا ده. شرعي حیا ده چې د منکراتو نو شرمېږي چې دا الله خلاف کوم د پیغمبر خلاف کوم دا لوی به حیائی دا نوری زدا کار کوم. نو دغه حیا ایمانی حیا شرعی حیا شعبۃ من الایمان دا یو لوی برخه دا لوی څنګه د ایمان په دې باندې بنده ټینګیږي. دې حدیث مبارک کې شعبې ویلې څنګه ویلې د ایمان. نو ایمان خو صرف د دغه کلمې د لا اله الا الله او دا غیر تفصیل نوم دی. اوس نو چې کوم ذکر شي دي لکه اماطة الاذى عن الطريق دا شان تعاون د بل سره کول دا خو اعمال دي. دا اعمال ځنې فرایض دي وقتی طور باندې او ځنې غوره او افضل دي. دا غوروالی په وجه باندې د ایمان څنګه دي لکه ونه یو ده او میوې ډېرې دي. اصل یو دی ایمان او دا غي څنګه میوې ډېرې مختلفي کمی څنګه دي. ابن حجر رحمه الله تعالی د ایمانیت تفسیر کی داغی ذکر کړی دی. دا شانتا بیهقی رحمه الله تعالی په دینم مستقل کتاب لیکلی دی شعب الایمان د ایمان څنګه یعنی چې څه نیک عملونه ټول پکې تر دنه کړی دی او دغه شانتا د ایمان برخه. او دا خبره چې نبی علیہ السلام وی بضع و سبعون او د بخاری نور روایتونو کې بضع و ستون راځي. د دین معلومیږي چې تحدید نه دی مراد او غټ غټ اعمال او غټ غټ خوونه خودري دي ذکر کړي. نو کله 70 ویلي دي دا تاسو لستی دي کنه چې عدد نفد ما عدان نه کوي. ذکر د عدد نفد ما عدان کی سوچ بل قرینه نه بل څه دلیل نه. نو د دې 70 یا 60 یا بزون سره ذکر کول مطلب دا دی چې نور څه نشته نه دغه دین او دغه بیانو نور و بل قبانی ویل کی. دغه وجه چې هغه بزون نصیبونو 60 کې فرق عمره چا یو شانت ویلی چا بل شانت ویلی. اما تو یمیتو اماتتن لری کول څنګه چې محسوسه پلیتی د الله نه لری کول د ایمان تقاضا ده د ایمان غوښتنه ده. نو دا شانتا د عقلی لارې نه لری کول د پلیتی د نقصان شي د ایمان تقاضا ده. څه مطلب منکر لری کول نه مخنه منکر کی دا غیر رد کول او دا غیر ختمول د مسلمان او د اسلام د لارې نه کول ضروری دي او دا غیر په ځبانی اشاعت د معروف کول د حسنات کول. دا روایت د بخاری د مسلم د دواړو دی. وعن عبد الله ابن عمرو رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. درهم حدیث دا عبداللہ ابن عمر دے رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن عمر ابن العاص قرشی جلیل القدر صحابی دے. د پلار عمر ابن العاص من دهات العرب مورثین وی من دهات العرب د عرب دو خيارانو نه چې درې یا څلور تنه په قریشو کې ودا سي چې ټولو د دوب شنت او خيار پوها او تدبیر او چلباز نشته.
باغو کې او عمرو بن العاص ته رضی الله عنه دې دا غزوی دی د پلار نه مخ کی ایمان راوړل دا چې بختورو چې د پلار نه مخ کی ایمان راوړل پلار یې په اتم کال باندې د هجرت ایمان راوړل نبی علیه الصلاۃ والسلام مکه ته د فتح لپاره دغه وخت کې په لاري یا په مکه معظمه کې د ایمان راوړل ازوی عبد الله داغه ډېر مخ کی ایمان راوړل ډېر مبارک انسانو بل خبره ده د پلار په منځ کې تقریبا 11 کال فرق دی پلاری په وجود خو د لوی کورنۍ صحت برابرو د 11 کالو کو د لسو لو واده کړو اواز جدا غزبي وشو د پلار په منځ کې د 11 کالو تقریبا کشرواله مشرواله دی نو مجلس کې بچانه پیژنې چې دا پلار دی د یوه دی خدا به غړل کې چې دا غي دوړ ورونه دي خدا یو مشر دی دا یو کشر دی پلارون بیر او خیار زبردست عالم دیو دیوی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ویلی دی المسلم من سلم المسلمون مسلم خو هغه څوک دی چې بچ پادشي مسلمانان د جبینا د او د لاس نه وي او مهاجر هغه څوک دی چې د پری دی هغه څوک چې منه کړی الله دا د بخاری لفظ دی مسلم کی زیادت ته هغه شانی ورود خي چې دا حدیث نبی علیہ السلام وی نو سړی تاسو کړو تاسو ته کو چې مسلمانانو کې غوړه کم دي تاسو شو ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي المسلمين خير کم یو د مسلمانانو نه غوړه دي قال نو ویلو نبی علیہ السلام من سلم المسلمون من لسانه ويده چې مسلمانان د لاسونه او د جبین او د لاس نه بچ پاتې شي دی حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسلم مطلب ذکر کړي سلم المسلمون دې ته د اشاره لپاره چې مسلم معنا په سلامتیا ساتون کې ته ویل کی معانی لغویه ماخوذ دي په معانی شرعیه کې لغات شرعیه کې د مسلم لغوی معنا دا سلامتیا ورکون کې دغه معنا په شریعت کې مراد ده د عقیدې سره عمل کې مراد ده چې مسلم هغه دی چې هغه په خلق نه بچي د لاس او د خلینا او دغه دوه دینو په خلق باندې بد ویل په لاس او سوق ته پیړه را پر خودل یا ظلم زیاته کول دا دواړه چې نه مرادي چې دوړو نه مسلمان بچ پاتې شي بل دا د کار مسلمان د دویم روایت کې تپوس کړو نو تپوس کې پیغمبر اسلام جواب وی بیا داو وی نبی علیہ السلام مهاجر هغه څوک دی هاجرا معنی الله چې دې پری دی هغه څوک چې پری خېری منکړي دی الله منکړي دا د منهیاتو نه هجرت کی ما ویلو کنه هجرت محسی د یو کلی نه بل کلی ته دی یو ځای بل ځای ته تلوته لګي یو هجرت حقیقی یا معنوی یا شرعی هغه هجرت د منهیاتنا مأمورات ته د منکراتنا معروف ته په دغه معنا باندې ما ویلو د ابن قیم کتاب الهجرتین و باب السعادتین د خطا او د پلیتی عقیدې نه ګرځیدل سم عقیدې ته او د غلط عمل نه ګرځیدل صحیح عمل طرف ته هغه پات شو مهجور عنه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کې اقمانا علی چې معانی لغویہ معتبر دی په معانی شرعیو کې اگر که کلن نه او اصلا نه معنی صحیح پکې تا معنی نه نه حدیث مطلب څه شو چې بل ته تکلیف مرسا چې کوم حق الله ورکړي حق معنا چې کوم زیات ده هغه ځان ته وساته وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون حب اليه من والده وولده والناس اجمعين متفق عليه دا انس متفق علیه من بخاری مسلم دواړو دا انس رضی الله عنه روایت ته انس الکو رسول الله سلام چې هجرت کو مدینه تراغه نو کور کې د خدمت څوک نو چې بار باو نو کور ته تلو راتلو څوک نو کو په کور کې نو بار ته لګل څوک نو مور راس او نو رسول الله سلام ته د ما تعالی درک ستا خدمت وکي وی سید انس رضی الله تعالی عنہ
لس کالا د رسول علیه الصلاۃ والسلام خدمت کړی دی. داسې بختور سړی وو چې ځوانۍ ته ورسېد نو بیا به یې کور ته نه ته دننه به نه ته د وره پورې به د کار و. چې ځوانۍ ته نه رسېدل نو کور ته به ته خدمت به یې کو. نو دی او ډېر لوی عالم، ډېر لوی دغه دي حدیثونه ترې روایت دي. نو دی وایي چې رسول علیه السلام ویلي دي ایماندار کېدی نشي یو د تاسو نه تر هغې چې شمس احب الیه زیات خوښ دته من والده و ولده و الناس اجمعین، د پلار نه د اولاد نه د مخلوق ټولو نه اجمعین د ټولو نه. محبت دوه قسمه دی، یو محبت ته طبعی، یو محبت ته شرعی. محبت طبعی د چا اختیار کی نه او محبت شرعی اختیاری دی. طبعی محبت لکه د پلار سره، مور سره، خپل قام سره او د هغو د سړي سره دایي پردو په نسبت یې هغه خوښي. دا شانته د کور والا سره، د دوست سره، شاګرد سره، د شاګرد استاد سره، دا محبت عقلی او زورو کی طبعی دی. عقلی لکه د استاد سره ماوي، طبعی د ښځې سره، د اولاد سره، یا د پلار مور سره. او عقلی هم راځي دغه شانته چې دا زما حقدار دي که زه غواړي او که نه غواړي. دې حدیث کې مراد د محبت نه شرعي محبت مراد دی. ډوډۍ ته دې زړه کېږي درڅه خشتې، اوبو ته یې زړه کېږي درڅه خشتې. اوس مینه د هغې سره ده او د دې په نسبت محبت د الله د رضا سره دی. زه به له خوله نه ورړم چې څو ماښام شوی نه وي نو خوله له نه ورړم. نو دا محبت شرعي دی چې په هغه طبعي محبت باندې غالب راغی او په هغې باندې زورور شو. شرعي ته یې که عقلي ته یې خو ده. دا شانته زړه دې غواړي چې آرام مې وکړی، ساړه دي او جمع دی، خوب هم درځي. نو محبت د نفس سره دی چې نفس مې په قلاره پاتې شوی. دا محبت وغورځئ او پاسې په مازده ته ځان تیار کې مازده له لاړ شي. دغه دی المحبت الشرعیه یا المحبت العقلیه، اصلا چې عقل صافي نه دا غواړي چې د الله رضا کول دا ورته نه ورکړي. نو دلته د محبت نه مراد دغه محبت دی چې د ټول مخلوق، د پلار سره هم، د مور سره هم، اولاد سره هم، مخلوق سره چې کومه مینه ده هغه ونکړي. دغه معنا ده وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. پلار ډېر لوی حقدار دی، مور هغه ته د خطا خبرې خو نه کوي نو وای نه مني، خطا کې مه منه، او چې د خیر خبره ته کې نو منه. او دغلته کې محبت څه دی؟ نفسي چې ومنلې پلار دی، مور ده، حقدار دی، استاد دی، قام دی، قبیله ده. خو چې الله ویلي دي مې منه نو دی دغه دی کې هغه محبت پرېږدي او د الله ویلو مني. دا شانته الله ویلي دي چې د کفر کار یا د کفر ټکی مو وایه، ان تر دې پوري چې کمرې پې نو خو مه وایه. که اجازه یې ورکړې ده خو هغه رخصت دی، صرف اجازه قدرې ده. خو چې کله درته عظیمت باندې تېرېدل اساني نو مه یې منه، خبرو ته غوږ مه ږده. اوس په دې معنی باندې مرګ ته سړی تیار دی. د نفس سره محبت دی، د قام قبیلې سره محبت دی چې پاتې، لیکن دا هر څه پرېښو. د الله سره په محبت باندې دغه محبتونه قربان کړل. دا ذکر والناس اجمعین، د ټولو خلکو نه محبت د الله سره زیات شي. دغه د ایمان او دغه ته ویل کېږي محبت ایمانی یا محبت شرعي، او دا فرض دی. اوس که دا منځ کې رک شو، د الله حکم وروسته شو، د مخلوق هغه مخکې شو، ایمان نشته دی. مجبوري نه او د الله حکم وروسته کي د مخلوق هغه مخکې کي، نه ایمان نشته دی. متفقون علیه، دا د بخاري او د مسلم. باب نمبر کا بیا وروسته د باب په ختمېدو څه خبره کوم چې نمبر معلومي نو خبره آسانه.
نمبر معلوم نہیں نو خبر با تکرانی نور روایتنا دانس روایت تے کنا کتبل لے وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. روایت تے دانس رضی اللہ عنہ نا دیوی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی دری خبری دی ہر چوک چی وی پکی دا وجد بهن نو بیا بم دې د دې درو خبرو خواج باندې حلاوت الایمان خوږواله د ایمان. من کان الله ورسوله اول خبره هر هغه څوک چې الله ولېږلی احب الیه مما سواهما زیات خوښ دتا دا غسنه چې علاوه د دې دواړو نه یي. یو خبره دیمه ومن احب عبدا لا يحبه الا لله او څوک چې مینه کوي دیو بنده سره نو چې مینه سره ونکي لیکن د الله د پاره. درېمه خبره ومن يكره ان يعود في الكفر او هر هغه څوک چې ناخوښي چې وګرځي د کفر کې کفر ته بيدینه ته بعد ان انقذه الله منه پس تا غنا چې خلاص کړی دی الله دا غنا دومره بدو تخکاریگی یکرهو کما یکرهو لکه چنا خوخی ان یلقا فی النار چو ورزولشی پا ور کی. متفقن علیه. حدیث مبارک کی د کمال ایمان درې خبرې ذکر کړې. خوان بال راځي حلاوت یو د خلی دی هغه محسوس دی، یو حلاوت خوږواله خوان د زړه دی هغه داسې محسوس نه دی چې پاغې دی د یو بنده خلو کې خوږواله پیدا شي. اکثری حالتونه دسی کله کله پیدا کیږي. د بزرگانو زنو اقوال داسې ذکر کوي چې هغه وی الله اوم نو زما خلا او مړی د زړه پورې داسې خواږه شي لکه چې خوږ شي څه خولې ته واچوم د دینوم لا زیات خوږي. خدا خو څوک بختور دی چا باندې الله فضل کړی مشقت او یقین عملی جوړي نو دا خو فضل کیږي. خو دومره دا چې دغه حالت راشي یعنی تسلی د زړه پی راشي. حلاوت لکه څنګه چې تریخوالی سره د بنده وجود کې هم ناقراري راځي او خوند د خولې کې هم ناقراري راځي نو دا شانته خوږوالی سره په زړه کې هم قرار راځي خلا مړی کې هم قرار راځي خوشحالي راځي یعنی خوند پیدا کیږي. نو د الله رب العالمین حکم باندې د دې یقین داسې جوړي چې الله او رسول ته د ټولو نه زیات خوښي په دې عقلی طریقه باندې. یو خوختیا خو طبیعی ده، طبیعی خوختیا د بنده د نورو چیزونو یي د خوراک جامع خوښ بلز اولاد خزا. یو عقلی د عقلی مطلب دی چې کوم ځکه د الله ویل دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل او خونه ده هغه ځای کې کپلار راځي مقابله کې د پلارو نه مانی. هلته که د خزي خبر راځي هغه نه مانی، هلته که د اولاد راځي د قام راځي هغه نه مانی. نو دینه معلومه شولا عملی طور باندې چې دته الله او پیغمبر یې د دې ټولو نه زیات خوښ دي. نه حبیت عقلی مراد ده. پرون سبق کې ویلو چې محبت او حبیت عقلی مراد ده. یو خبره خدا ده نو دغه خبره ده کنه چې الله او رسول ته خوښ دي نو په اسلام باندې چې وجني هغه به اسلامي نه کوي. سره د دغه نه چې اجازه تم شریعت ورکړي د نفس د ابقاء د پاره چې کدا پرې دی چې نفس دی بچ پاتې شي او دغه کلمه د کفر یا عمل د کفر صرف په خله باندې کوي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان.
نو روا قدر دی رخصت ہوتا ہوئی، عظیمت نہ دے، عظیمت خدا دے چمے کوا دے پا دی عظیمت ٹینگ دے، معلوم ادا چا اللہ تخواق دے، معلوم ادا چا اللہ پیغمبر تخواق دے. خبر کی دا حاکم او دا اللہ او دا پیغمبر تضاد دے، دا حاکم یو سو خون دا او دا اللہ او دا پیغمبر بلا خون دا. دا حاکم خونو نو منی، دا اللہ او منی مخل ہر تچرا دی، نو دا تا اللہ خوخ دے، دا غیرنا اغا ہر تچری اگر کن نفسی بیزا پل زاننو تم خوخ دے. رسو حدیث رازی چی دا نفس نا دی زیاد خوخ نیم نو تا صحیح شوئے نئی، صحیح کی کی بالا چی دا نفس نم تا تباشن. ادویم خبر ادا ذکر کلا احب عبدا لا يحبه الا لله، محبت نفسی پلار میں دے، محبت نفسیہ رور میں دے، دوست میں دے، دا شانت نور دا چیزوں نہیں بلکہ عقلی محبت دے. دا خزی سرمینہ دا نفسی دے، دا اولاد سرمینہ دا محبت نفسی دے، اگر که دیر بدمور خود سر دا نور نو سرمینہ زیادہ دا پر خلاف دا محبت عقلیہ نا. عقلی محبت سرگند خبر ادا دا چی دا زوی او دا پردین خطر اغلا، زوی پا پردے او بل وڑ دے، دا غبل سر مرگرتیاو که چی دای که وڑا دا، دا محبت دا اللہ دا پارا دے، دا غد شکل صورت دا وجنہ دے، محبوب حضویو واغد پری خوب. دو خبری شولی. درم خبرہ یکرہو ان یعود فی الکفر، بندہ دا کفر او دا بیدینی کارونا نفس غواری فائدہ پکی گنی، خون پکی گنی، یا پکیتا سیزت و برکت گنی. دے دم رکلک دے پا خپل عقیدہ چک دے وجنی ہم چوک واپس کی گینا. یکرہو ان یعود فی الکفر، نخوخی ناخوخ گنی گرزی دلی کفر تا، پس تاغینا چی اللہ تین اخلاص کری توفیق ور کری، لکه چی وور تا غردن دے وور تا دنگلو تا تیاری و دغتن تیاری گی، لکه اصحاب الاخدود واقعات قرآن ذکر کئی چی زنانا سر بچے پا غی کی دے وور تا دانگا تا اللہ یو منی او دا بلچا خبری تا وغ نیگ دے وور تا دانگا پیره را نغلا یو زل دو زل پدرم زل تا قلو کوئی اللہ منم و دا اللہ قانون منم او کفر نمانم وور تا یو دانگل. دغشان تدیر داسی شوی دی. مسلمہ کذاب سڑیو سریوزشو عربی سڑیو، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ ویتا محمد منین و غویاو وی ما منی چیز پیغمبر انو دباو نانکو. یو خبر تا پوست کرو بلا چی بسیو اندبو دا منم چی با غلط ہو نو دبو چنوی دان بے غلط کرو اغتی نا یو لاس خوز که بلی تی خوز که پای تی خوز اکراسنو پا دی حالتی او مڑکو اور سره داغی ناغونو چی دا بلا منم. یکرهون یعود فی الکفر، ولی داغی یقین دا جوڑو چی کزا دا خبر او منم که دیشی چی دا ظلن دیو من لیشی نو بیا با دوزخ که پروتیم دو دوزخ نو دا مرخده کنا. یکرهون یعود فی الکفر، نو علی ایمان دی او که دغ شنطه نی پا معمولی خبر باندی اوٹون راغلا بلوزون راغلا وڑ راغلا بس جو ایمان پریدا نو دغ تخلی ایمان نو بی فیده کار. وعن العباس ابن عبد المطلب قال رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا رواہ مسلم. عباس دا رسول علیہ السلام تردے، عباس حمزہ او حارس دے دریو تنو دا رسول علیہ السلام پر ترونو کی ایمان راوڑ دے جوندی نورو و ایمان دے. ابو طالب دا پیغمبر علیہ السلام دیر لوی خدمت کرے دے و سرد دا غنا ایمان دے نصیب شے. دغشان تا ابو لہب دا رسول علیہ السلام تردے اولا دا نبوت مسئلہ مخطوا لیکن اغا ندا منی لی ابو لہب ندا منی لی تبت یدا ابی لہب دا پختونوالی او دا ڈری پا جوڑ بانی رسول علیہ السلام تقاری دل لے لاسی پیوچت کرے دے. اگر کدا غنیت بدا رارد وولو نو
غرض یې داو چې بل څوک په لاس اوچت نه کړي. خپل ډوکي چې سړی په خپل وقارېږي نو د بل خوله بند شي. هغه ورته وویل زه ورته څه نو چې بل ویلې نو بیا به ترنه پرزول جوړېدو. نو ده په خپله وویل خو کړی کار ناروا دی، ایمان یې نه دی نصیب شي. خو دغه و چې ایمان یې نصیب شوی یو دی عباس رضی الله عنه. عباس صاحب هجرت نه دی کړی. د عباس صاحب په ذمه باندې د زمزم اوبه وې، دا د بنو هاشم ذمواري وه. د ور نیکه قصی ابن کلاب نه چې هغه ذمواري تقسیم کړې وي او دا یو جمهوري او مشترک حکومت جوړ کړو. نو د عباس رضی الله تعالی معتبرو مخالکو کې ډېر لوی چاقومو، آواز هم ډېر غټو. اته میله کې به د هغه آواز اورېدی کېده د سهار د وخت نه. سهار کې چې ګړبړ نه وي نو چغه به یې کړه د اوچت ځای نه، نو لرې ځایونو کې به د هغه آواز اورېده کېده. کله کله به یې ناڅاپي آواز وکړو نو زنانه به وبوږنېدې. داسې هم شوي د عالمانو سیرت وي چې بچي به یې وغورځېده د ډېرو وارخطایي نه. داسې یو لوی او خطرناک آواز و. نو عباس رضی الله عنه مسله کې عالمانو کې اختلاف شته چې عباس د هجرت نه مخکې ایمان راوړل دی او که نه. مکې معظمې نه چې کله رسول الله سلام مقابلې له خلک جنگ ته وتو، دویم کال په شروع د بدر جنگ له، نو عباس صاحب پکې ته تللی. دا یقیني ده چې عباس صاحب جنگ له نه دی تللی، خو د جنګیانو په قومیت کې تل دی. عباس صاحب په زور په دې بوتو چې د کوره سړی به ځي چې لا نړ شي هدمنا علیه داره، مونږ به کور نړو او څه چې یي نو هغه به تالانو بادو به دې ته به بادول وی باد دي نو بادو به. نو عباس رضی الله عنه په دې وجه تللی، یو ورواره تللی، یو غلام تللی، دا وتی وو. خو په جنگ نه نو وتی، خو د دې قومي جرګې د وجې نه وتی وو. هغې کې دې ونیوی شو. مدینې ته چې بوتو نو جرم او تاوان یې ترنه واخیست. که عباس مسلمان وی ښکاره نو جرم او تاوان به یې څوم نه اخیسته، ګرفتارېده به هم نه، میدان ته به نه تلو، څنګه به ګرفتارېده. نو د ډېرو عالمانو د تاریخ قول هم دا دی چې عباس صاحب ایمان تر دغه وخته پورې نه دی راوړی. ایمان یې کله راوړ؟ اتم کال باندې چې رسول علیه الصلاة والسلام مکې ته الله په خلکو د دو حالات منع کړي نو پته نه لګېده. په سبب نبی علیه السلام مکې ته دننه کېږي. مکه کوزه ده، ډېره کوزه ده، گیر چاپیر کې نه غرونه دي، په هر طرف چې ځي نو په تنګي به ورته کوزېږي، په تنګي به ورته ځي، یا لږه کوزه یا ډېره خو کوزه ده. د مدینې منورې په طرف چې ځي نو هم کوزه ده، زیبه بیا په کته کوزېږي. نو قریشو جرګه کړې وه، څه مشران به راوتل د شپې، نو د مکې معظمې څوکۍ به یې کوله، گیر چاپیر به یې ګرځېده، حالات معلومولله. په دغه شپه باندې چې کله مکې معظمې ته به سار ننوځي، شپه یې په آساني میدان کې تېروله، د غرونو نه پاس. نو د رسول علیه الصلاة والسلام ترتیب هم د خپل عسکر ډېر منظمو. عمر رضی الله عنه د څوکیدارانو مقررولو او د هغو د خیال ساتلو کمانډرو. عمر صاحب سړي مقرر کړي دي گیر چاپیر چې تاسو به ناست یې هغلته هغه غوږ به نه کوئ، او که د باره څوک راځي نو ګرفتاروی به. مشر د دو عمر صاحب ور د نبی علیه السلام په امر باندې ویلی شو چې ورونه ډېر بل کړي. ځینو عالمانو لیکلي دي چې 10,000 ځایه ور بل شو. لښکر هم دغومره دی، اور هم دغومره باندې کړه، مانه تن پسې. دا د دشمن باندې د روب غورځولو دپاره، که دشمن چېرته راوتي حالات معلوموي نو چې هغوی پوه شي چې دا څه دنیا راغله، څه بلا راغله، زه سره به څوک مقابله وکړي. عباس صاحب راغلی
رسول علیه الصلاۃ والسلام لته او په دغه شپه ایمان راوړل. بیا ابو سفیان ورسره راغله. نو دې قول په بنا باندې عباس صاحب د اتم کال مسلمان دی. او د ډیرو مورخین او اصحاب السیرت قول لري چې عباس صاحب د مخکنه مسلمانو او اسلام خپل پټ ساتو. رسول علیه السلام ته خبرو او په دې وجبانی اجازه وغوښتلو چې زه هجرت کوم. رسول علیه السلام ته ویلو چې ته موږ له دغه التخی څوک نه دی خبر نور او موږ له دغه التخی چې د دوه حالاتونو موږ خبرای. نو دغه التخی نو دغه په ځن باندې پاتې دغه وجبانی زنو عالمانو لیکلي دي تاریخ چې رسول علیه السلام ویلو د بدر په جنگ کې چې عباس د چا د توري په مخ راغی نو مې ووای. نو خلک په نو پوزنی نو پوبه نو زنو داو غنلا چې هغه په دی وجو چې دا زما تر دي. نو که زموږ د توري دلان دی راغی مونږ یې نه کړو چې کافر دی نو مونږ یې نه کړو. نو پوبه چې هغه دی وجو چې مسلمان دی. نو عباس رضی الله تعالی عنہ یا ولنه مسلمان یعنی مکه معظمه کې هجرت نه پس او یا روس مسلمان او مخلص مسلمان او کارا مسلمان په کفر کې د رسول علیه الصلاۃ والسلام طرفداری کړه. د رسول علیه السلام مرګرتیا کړی دا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د مدینې د خلکو سره جرګه کوله روستانه جرګه بیعت العقبه روستانه دریم یا دویم د شپې عباس سره ابو بکر صدیق یو عباس سره هغه تاسو کو چې مدینې راوخته تنګی دا تاسو کې لکه تاسو کې ځکه هغه پیژندل ناغو ته خپل تعارف کو پیژنګلو وکړه. نو بیا ته وی چې دغه خو خپل خبرو په خپل کوي خدا د تویم چې کتا سودی ټینګول نه شي نو ګوره اوس پرې دې مو بیا دې په قدر د عزت د قوم په د باندې ودریږي خپلوانی د دې بیزتی څوک نشي کوله. او ولټه کول خو ځل خبره ده لکه زمیدار ستړی ستومان شي خو غلاخ لګنه نو ستړی خو به سره راځي او بیزتی څوک نشي کوله د بیزتی په جوړ باندې. نو که تاسو د حفاظت نشي کوله نو به بیا دا کله کو عباس صاحب کړو وی منګي حفاظت کو او دې لپاره کو چې زه به تاسو کوم بیا. عباس صاحب د نبی علیہ السلام مرګرتیا کول او کړی و د ایمان مسله زاله چې ایمان رسول راوړل مخکې راوړل. کله چې ایمان راوړل رسول علیه الصلاۃ والسلام په بیا نهایت اعتماد کو ادبار کو خطبو کی دعا کو منگا مسنون طریقوں دا اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا دعا تکی حمزه دعا کی سکه ایمان راوړل. نو عباس رضی الله او د دې زوی عبد الله بل زوی عبد عبید الله او دا شانت نور زامن د زامن د دنیا په مخلوق کې دیو بل لری چې څومره په وفات شي د مدینې نه بار داسې بل څه شي. یو زوی د ایران خراسان علاقه کې وفات دی، یو زوی په طائف کې دی، یو زوی په بل ځای کې چاته دی، په یو ځای د قبرونو شي مدینه منوره کې نشته. دا د دین خدمت کې وتی دي، دا غیر د پاره یا تعلیم دی او یا jihad فی سبیل الله دی. یو بل لری قبرستان یو ځای نشته. عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبد المطلب دی وی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ویلو ذاق طعم الایمان اسکو واغس خوند ایمان اهرغچا رضی بالله ربا چې رضا شي په الله باندې د رب په جوړ باندې و بالاسلام دینا او رضا شي په اسلام باندې د قانون د جون په لحاظ باندې و بمحمد رسولا او په محمد علیه الصلوۃ والسلام باندې لیګری د الله. ایمان خو ایمان دی، دا طعم او خوان دی راغلی زلکی او کنی راغلی خو خوان با راځي چې دا رضا د دسی جوړ شي لکه په دین باندې قربانې دو ته تیار دی، کور مکان پر خودو ته تیار دی، قام قبیله نسب پر خودو ته تیار دی، په زړه کې به تردد کې نه دی. نو دته دا هر حرکت چې راځي مخې ته په زړه کې خوشحالي راځي، که وولې کېږي په زړه کې خوشحالي ده، قید کیږي په زړه کې خوشاله دی. دا شانته بل څه تکلیف او پریشانی راځي په زړه کې خوشاله دی. ذاق طعم الایمان. الایمان لیکي د تاریخ شاه اسماعیل
رحمه الله تعالی د ځان خرڅونکو جنکو بازار ته لاړ چکلې ته خبرو دا چې هلکان یو ځای شوي دي او نن اشتراکي پلیتي کوي دغه ته څه وي دا په شریکه باندې چې کوي کلبو ته وي که څه ته وي دا چل کوي نو شاه صاحب لاړ بیان یې وکړو ټولو توبه ووښکله نو صحیح مسلمانان شو جنکۍ چلته کې مې وي نو هغه یو هلک له په نکاح کړه چې کومه مشره وه د دغې معاملې سرخیله بوډۍ شوې وه نو چې بوډۍ شي په خپله خو څه نشي کولی بیا نورو باندې دا چل کوي که نه داسې خوند اخلي خدای خدمت کوي نو د هغه خدای خدمت وی زه به ایمان راوړم خو شرط دا دی چې ما به تا اخلي اسماعیل هلک و ځوان ښکلی قابل او ثقه شریف النسب او بیا دا د عمر رنډی او بوډۍ و وی که ته ما اخلي نو زه ایمان راوړم دا توبه وباسم نو شاه صاحب وی زه به دې واخلم نو شاه صاحب سره د هغې نکاح وشو هغه خو هسې هم بوډۍ ښځه وه خو صحیح مخلصه مسلمانه وه بیا د سره هجرت هم کړلی سفر باندې راغلی دي صوبه سرحد کې سره وه مجاهدینو خو چې د جهادي مسله به راغله د حملې کولو نو هر سړي څخه به خپل نیمسیری و یا به یې ترې ډوډۍ پخ کړې وه یا اوړه دي یا دانې دي خو دا به ورڅخه وي د ضرورت دپاره د دې دپاره دا اوړه به تقسیم شو په زنانو باندې نو هغو به دا په میچنو باندې خپلې میچنې وي هر سړي څخه دا به یې میده کول وړول به د دې برخه کې دې اوړه کول نو دا لاسونه یې داسې خوږ شي چې د هغې نه وینې باندې میچنه باندې وینې لاسه باندې شاه صاحب راننوت چې ولیدل د رایې نن خفه شو وی دا په ناز غټه شوي هر څه چې و خو ډېره په ناز او ډېره په خوشحالو کې اوس حالت دا یې داسې نه چې دا کفر بعد الاسلام دی د سختې پریشانۍ د وجې نه د زړه کې دا خبره راغله نو چې راغې دې ته یې وی ستړې شوې او لاسونه دې وخوږ شو پریشانه به حالت یې معلومه هغې ورته د مخې نه وی قسم په لوی الله چې کومې خوشحالۍ ته ماته شمارې مخکې شوي دي د آرام ژوند که زه د دې وخت یوه ګړۍ په هغه ټول عمر بدلوم یوه ګړۍ دې کې مې د زړه خوشحالي ده د زړه سکون دی او د زړه آرام دی هغې کې د تنې خوشحالي وه د زړه سکون نه پریشاني هسې وه دغه د ایمان هغه خوند چې بیا ورته سخته وجود سخته ده خوږېږي زړه کې خوشحاله ده زړه کې خپله کامیابي ګڼي نو دا دي او محمد رسول او په محمد علیه السلام باندې د رسول په جوړ باندې محمد علیه السلام نهایت قدردانو خلکو وی تا بادشاه کوو جنکۍ دې کې مې خوښې هغه در کوو سره د دغې نه یوې ته تیار نه و وول ټاکول سختې دا یې برداشت کړي دي د مرګ فیصله یې شوې وه د کوره شپې په شپې باندې تښتېدلی دی نو چې دا حالتونه په هغه و د دې حالت او دې ته تیار شو نو د پیغمبر صحیح منلی که نه سخت راځي دې وروستو کېږي انجوود راځي او دې ورته لاس نه شي نو د خو نه دی منلی ایمان خوانې نه دی اخیستی رواه مسلم دا روایت دی د مسلم دې ته کتل غواړي چې مسلمان باندې سخت راشي دی پریشانه شي معلومیږي دا چې نه د الله په ربیت رضا شوی دی د زړه نه په خولې دی او د زړه نه دی او نه دی په دغه باندې رضا شوی د رسول علیه السلام په نبوت باندې رضا شوی دی په هغه څومره سختي راغلي دي هغه مره سخته په دنده راغلي وایي په ما دومره سختي راغلي دي چې په ټولو انبیاو عمره اوذیت فی الله ما لم یؤذ احد چا څوم داسې سختي نه رسېدي نو هغې ته فکر وکړه که نه د اسلام سره خدا دي الله عن ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره رضي الله عنه روایت ته قال دی وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي كان زاګدم قسم کوم پاغه ذات چې ساده محمد پلاس داغه کې دی اختیار داغه کې دی لا يسمع بي احد یعنی په الله کنزا اقدم او صفت او ذکر کر نفس محمد بيده چې زما ژوند چا پلاس کې دی داسې ذات چې ژوند داغه پلاس کې دی لا يسمع بي وا بنوري زما مبارک څوکم د دې امت نه يهودين او نصرانيون دای تفصیل له یعنی يهودي
یا پیر لا نصرانی و نه پیرنګي. امت دو قسم دی، یو امت د اجابت ته، یو امت د دعوت ته. د دعوت امت عام دی اوس چې دنیا کې سړي ان تر پیریانو پورې دا ټول د رسول علیه الصلاۃ والسلام امت ته، ځکه خاتم النبیین دی او دې ټول ته دعوت دا عام دی د قیامت پورې. دا ټول دی امت الدعوه د بلنې دا به ترسای. رسول علیه الصلاۃ والسلام پر جن کې تر رسول دی پیریان له مستقل یا وشپا یا دوا یا درې یا زیاتې د دې پیغام در رسولو لپاره ورکړی وي. مدینه کې هم او یو شپه په مکه معظمه کې هم دا ورکړی دی او رسول دی ته. خدای ذمہواری بیا د دې امت د علماو او د خبردارو په ذمہ باندې ورزول الله. پیریانو ته به مرسوي او انسانانو ته به عمر سوي چې دا چا عذر پاتې نشي. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. نو دا ضروری ده نو چې دا ووري دی امت بیا غي يهودي دي امت الدعوه که پیرنګي دي دا امت الدعوت کړي. ثم يموت ولم يؤمن بیا مرشد چې په ما زما خبره ووري دا چې پیغمبر راغله او دا د خبرې کوي. ولم يؤمن بالذي ارسلت به ایمان را نه راوړي په ټول هغه پروګرام چې زه پیری کړی شم الا کان من اصحاب النار لیکن یہ بده د دوزخیانو نه. د يهودي او نصراني تخصیص د سو وجنه کړل. یو خود دی وجنه چې د دنیا قیادت دو څخه دینی هم او دنیاوی هم. دنیاوی قیادت بادشاہی، شہنشاہی